بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږ د طریقة العصریه د اول حصې الدرس الثاني والعشرون یعنی دویشتم درس دی. الدرس الثاني والعشرون دویشتم درس او 95 نمبر درس دی. 95 سبق نمبر 95 دی. د الفاظ معنی به وایو. الدرس الثاني والعشرون یعنی دویشتم درس کې زمونږ نن اولنی سبق دی. نو مونږ د هر سبق په شروع کې د الفاظ معنی ولیکو چې کوم الفاظ په دغه سبق کې استعمالیږي نو هغه الفاظ مونږ اول ولیکو، په هغې ځان پوه کړو، د هغې ترجمه معنا ولیکو او بیا هماغه الفاظ بیا په سبق کې استعمالیږي. نو د الفاظ معنی دلته یې لیکلې قریب، 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 قریب. مونږ هم وایو لکه دا سړی ډېر قریب دی، قریب قریب راځي، یعنې مطلب دا نږدې. قریب نږدې، قریب نږدې. عند، عند معنا د سره، اردو کې وایي پاس، کے پاس، کے پاس. عند سره. دا عند مونږ په الدرس الحادي والعشرون کې یعنی یویشتم درس کې مونږ د عند پورا مشق مو کو او د هغې تمرین هم حل کو. نو عند معنا د سره. مفتاح، مفتاح چابي، مفتاح چابي، مفتاح چابي. دفترون، دفتر کاپی ته وایي. کراستون هم ورته وایي او دفترون هم ورته وایي. دفترون، دفتر کاپی، دفتر کاپی. سوق، سوقن بازار، سوقن بازار، سوق بازار، سوقن بازار. میناء، میناء چې دی که نه دا بندرګاه ته وایي، بندرګاه ته. کوم ځای کې چې هغه بیړۍ راځي او ودرېږي، سامانونه پکې اچوي، هلته کې سامانونه کوزوي، بندرګاه. لکه څنګه په کراچۍ کې کومه بندرګاه ده نو دغه بندرګاه ته مینا وایي. میناء بندرګاه. محطة القطار، ریلوے سټیشن چې که نه د ریلګاډي کوم سټیشن چې وي، کوم ځای کې چې ریلګاډي ودرېږي او خلک ورته سورلۍ ورته ورخیږي هغې ته محطة القطار وایي. محطة القطار، محطة القطار ریلوے سټیشن. محطة القطار ریلوے سټیشن. محطة القطار ریلوے سټیشن. اوس وایي بعید، قریب دا بعید دی. بعید، بعید لرې، اردو کې وایي دور، دور. چې لرې وي درنه هغه ته بعید وایي، چې نږدې وي درته هغه ته قریب وایي. بین معنا د منځ، درمیان، درمیان. ټیک شوه. حمال، حمال مزدور ته وایي، مزدور ته حمال وایي، مزدور ته حمال. حمال مزدور، حمال مزدور، حمال مزدور. ادارة البرید، ادارة البرید ډاکخانې ته وایي، ډاکخانې ته ادارة البرید وایي. ادارة البرید ډاکخانه، ادارة البرید ډاکخانه، ادارة البرید ډاکخانه. الجریدة، الجریده، جریده اخبار ته وایي، اخبار ته. کوم چې کوم خبرونه ګورو که نه، اخبار سهار وختي کې اخبار راشي، څه د عربۍ اخبارونه وي، څه د اردو اخبارونه وي، بعض پکې د پښتو اخبارونه وي، د انګلیش پکې اخبارونه وي. نو الجریده اخبار ته وایي. الجریدة اخبار، الجریدة اخبار، الجریده اخبار، الجریده اخبار. مطار، مطار د جازونو اډې ته وایي، د جازونو اډې ته. مشهور په ایرپورټ دی، ایرپورټ، ایرپورټ. او موږ ورته د جازونو اډه وایو. نو د جازونو اډې ته مطار وایي. مطار د جازونو اډه، مطار د جازونو اډه، مطار د جازونو اډه. نو دا زموږ سره د الفاظو معنی وي د الدرس الثاني والعشرون. نو انشاءالله عمده الفاظ چې کومه موږ معنی زده کړې دا الفاظ به انشاءالله موږ بیا په سبقونو کې وایو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.